خدای پاک ډېر لوی فضل دی او کرم دی په حاجي صاحب حاجي سوراب احمد صاحب باندې چې خدای پاک د ده په کور کې د الله د کتاب د قرآن شریف خدمت روان کړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راوړل شوي دین د بخاري شریف پورې پوره د زنانو چې کوم کورس دی د وفاق المدارس او د زنانو کم ترتیب زمون علماء جوړ کړی دی د علم پورا علم دلته الحمدلله حاصلې او نن سلیل جنکه د قرآن شریف په ناظره باندې فارغ شوي دي ناظرینا او شپږ جنکونه خدای پاک عالمانه جوړ کړي هغې کې د حاجي صاحب رحمت الله علیه دا دامت برکاتهم د حاجي صاحب معشومه هم شامله ده زمون خورزه الحمدلله زما رونو خلق نن خوشحالیږي په دنیا سره زمون داسې تعلق او جوړ پیدا شوی دی چې که دنیا راشي مونږ پې خوشحالیږو که دنیا لاړه شي پې خفه کېږو یقینا هم داسې ده خو اصل ګټه په آخرت کې ده اصل ګټه د الله او د رسول په احکاماتو کې ده اصل ګټه په دین کې ده که ډېر مال دې مو ګټو ته مړ شي د نه پاتې شو نو ستا پې څه بچي به دې پې مزې کوي وارثان به دې پې مزې کوي تالی څه یو لاس دوه لاس خالي به ځې او په یو کفن کې به ځې زیاتي ځان سره څه نه شي وړی نه موټر وړی شي نه بنګله وړی شي نه د دنیا مال او دولت وړی شي نه دا وارثان ځان سره وړی شي یوازې به ځې د دې مردان ما اورېدلې داسې دي چې مشر یو نواب چې دا نیم مردان د هغو نیم وي چې کله مړ کېده نو وصیت یې وکړ چې کله زما جنازه اوچتوی نو زما په دې مردان چې زما کم بازار دی په دې به زما جنازه وړی او زما لاسونه به د کفن نه وباسئ او یو اعلان به کوئ نو چې کله مړ شو نو کټ کې واچو نو ما خو تاسو ته وایي چې نیم مردان یم دا بازارونه یې ټول نو کټ کې واچو لاسونه یې وله ښکاره کړل داسې کفن نه راوایستل نو لوډ سپیکر باندې به اعلان کېده چې خدای مو بخښه دا د مردان نواب د قبر له روان دی خدای مو بخښه دا نیم مردان د ده دی دا چې جنازه کم بازار کې روانه وه دا هم د ده ګوره لاسونو کې څه شته خالي لاس روان دی دقسې چې مونږ قبر لځو خالي لاس که د چا بینک کې پیسې دي بینک کې به کیشیر سره او منیجر سره پاتې شي بچي به دې پرې مزې کوي که جایداد دې پاتې شو که بنګله د پاتې شو که موټر دې پاتې شو که کارخانه د پاتې شو که دوستان دې پاتې شو څه به ځان سره وړئ کوم چې حضور پاک فرمایي مړي پسې وي درې څیزونه دي مقبرې ته دوه دې واپس راشي یو ورسره پاتې شي یو ورسره خپل رشته داران دي زوی دي پلار دي تره دي اتې واپس راشي بل ورسره خپل مال دي غلام نوکر کټ پوزې اتې واپس راشي دریم ورسره عمل دي اتې واپس نه راغی دی هغه ورسره قبر ته دننه نو زما وروڼو اعمال ښه کول پکار دي پخوا خو بلا داسې وه چې سل کاله به عمر و د چا و اتیا به عمر و شپږ شلې کاله به عمرونه ډېر و اوس خو د څلوېښتو او دېرشو نه اورېدل نشته کم خلک د شپېتو نه وراوړي داسې مرګونه دي په لاره به روان یې لکه د اعلان د څو شو دا پلان کې مړ دی لکه خو پرون ما سره ټیک روان بس ناګهاني پرېوت مړ شو اخرت ته توجه ورکې مونږ دا خورکې چې وفات شو نو مونږ پې ډېر تړل منو کشره خور وه نو زما خو پې ډېر درد کرایات شي خفه شه
خو چې دې ته وګورم چې دا نن په قبر کې پرته ده او کرلې شوي بوټی یې میوه کوي نو په دې خوشحاله شه. دلته به هغې دا درس د قرآن کوه او دا مدرسه روانه وه الحمدلله. نو دا نن څلېرې جینکې چې په ناظره فارغې شوې شپږ جینکو علم وکړه. قسم مې دی په ذات د خدای چې د دې نه لویه ګټه بله نشته. قسم مې درته وخوړه. بچو ته یوازې دنیا نه دین ورته وښایئ. مونږ بچي صرف په دنیا پسې سم کړي دي چې بس پیسه ډېره وګټي. دین هم ورته ونه ښو بچو ته. دین وښایئ، شریعت وښایئ. قبر کې او په آخرت کې به دا تپوس نه کېږي چې څونه کارخانې دې جوړې کړې وې. دا به کېږي چې په څه دې جوړې کړي دي او څه کې دې لګولې دي. دا تپوس به نه کېږي چې څومره جایداد دې اخیستی دی. دا به کېږي چې په څه دې اخیستی دی. دا به کېږي. او دا تپوس به کېږي چې پیغمبر مبارک د کوم دین دپاره راغی او محنت یې وکړه او خواري وکړه، غاښ مبارک یې پکې مات شو، هجرت یې وکړه، تا هغه دین له څه کړي. دا تپوس به کېږي. مهرباني وکړئ وروڼو، خپل بچو باندې علم وکړئ، خپلو بچو باندې قرآن زده کړئ، خپلو بچو باندې دین زده کړئ، خپل بچي حافظان جوړ کړئ، خپل بچي عالمان جوړ کړئ. که قبر ته لاړ شئ پروغ زړه به ځئ، پروغ زړه به ځئ چې خدایه که زه قبر ته لاړم د ځان نه پس مې یو مدرسه پرېښې ده، د ځان نه پس مې یو بچې پرېښې ده چې هغه ستا د قرآن تلاوت کوي، د ځان نه پس مې یو بچې پرېښې ده چې هغه ستا د دین او د علم محنت او کوشش کوي، د ځان نه پس مې یو بچې پرېښې دی چې هغه ستا په لار کې لګیا دی او د دین خدمت کوي. مطمئن به ځي د دنیا. خپل بچي علم وکړي، په ډوډۍ مه یارېږي. ډوډۍ خو د خدای په لاس کې، ډوډۍ خو چې الله چاله څه مقرر کړی د هغه به دا خو زمونږ ایمان دی. رزق خو خدای سپي له هم ورکوي، خنزیر له هم ورکوي، کافر له هم ورکوي، مسلمان له هم ورکوي. روزي خو خدای ذمه دار دی، اشترا خو زمونږ په ذمه داري نه ده. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. او د روزه فراخي او کمی د خدای لاس کې دی. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. چاله زیاتی او چاله کمی. او ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. روزي رسان خو الله سار نه مونږ وضو سار نه تر ماسخوتنه پورې په دې سوچ کې یو چې زما بچې د ټولو نه لوی ډګري والي او غټه تنخوا ګټي او ډېرې پیسې پیدا کړي. دا د بچي هم سوچ دی، دا د ښځې هم سوچ دی، دا د پلار هم سوچ دی، دا د رور هم سوچ دی. دا سوچ دی چې د بچي منځ خو کوي نه کوي. دا سوچ نشته چې زما دا لور په پرده کې ده او که بې پردې ده. دا سوچ نشته چې زه مړ شم دا بچې خو ما په دنیا وویله ما له څه فایده. بچې مې لندن ته ولېږه، جاپان ته مې ولېږه، هلته مې ولېږه، ماله به ګټه کوي او هلته بیا مې ماموکي زما پیسه. ستا بچي دا پردي ټول ستا بچي دي که خلک په دې خوشحالېږي نه. ما زوی امریکې ته ولېږه، ما زوی لندن ته ولېږه، نو ستا پیسه چې دې ولېږه تا له څه شو؟ سبا چې مړ شي دا زوی د جنازې ته هم نه کېږي. بل امریکا کې ناست لندن کې به ناست ځنه بدله بل تړي، قبر ته به دې بل کوزي، جنازه باندې بل کوي. هغه بچي تا له څه فایده؟ هغه بچی تا له فایده دی چې ته په کټ کې پروت یې، ستا ځنکدنې او دې درته صورت یاسین. هغه بچی ستا دپاره فایده دی چې ستا کولم وي، هغه بچی ستا دپاره فایده دی چې ستا کټ له اوږه ورکړي او مقبرې ته یې یوسي. هغه بچی تا له فایده دی چې تا قبر ته وښکتی. هغه بچی تا له فایده دی چې د مرګ نه پس کښېني بابا خو ډېر ښه سړی او خیرات او صدقه درته شي. او چې ستا بچي په امریکا کې او په لندن کې او په جاپان کې او جرمني کې وي او ته دلته مړ شي او پردي دې ښخ کړي، په شلاق دې دغه بچی وي. پردي ښه پردي د جنازه وکړه، په جنازه مړ شو.
بس په دې سوچ کې موږ پراته یو چې بچي کامیاب کا کامیابي څه ته وایي دا کامیابي نه ده خو ناکامي ده بچي چلته لګیا دی په زوی دی په ګرجو پسې منډې وایي او پر بنډو ښځو پسې منډې وایي او په شرابونه څکي او په ګناهونو یې نظر لګي سترګې لګي دا کامیابي ده قسم په خدای چې دا ناکامي دا کامیابي ده بچي هم بربنډ کړ جنکې هم بربنډې کړې نن سبا زنانه په څومره فتنو کې پرتې دا زموږ دا کلي په ګزاره کوي تاسو ورشئ اسلام آباد ته لاړ شئ لاهور ته لاړ شئ کراچۍ ته لاړ شئ چې تاسو ته پته ولګي چې ښځې په کوم حال کې پرتې دي بربنډې ټولې بربنډې لوپټه د جینۍ خو بربنډه شوه کټ آستین والا کمیس دی لستونی ته بربنډه شو څه شي ساقي ښکاري خو بربنډه شو پنسي اوچتري ګیټه ښکاري بربنډه شو قسم د الله فضل بخاری شریف په مخ کې پراته ده چې رسول الله مبارک دې خذو باندې لعنت ویل کما خذ کې د سړو پشان چال کوي بربندنی د سړو په شان تلل کوي کما خدای چې د سړو په شان جامع چي قسم په خدای حضور پاک لعن الله المترجلات لعنت المخنثات من النساء لعنت او د پیغمبر لعنت بڑی خوشحالی تمالور دا په اسلام آباد کې مارکیټ کې ګرځي او بربنده ګرځي نو ته خوشاله هم ګوتنه مې نه وي موټر کې پخپل وو پیښور کې مارکیټ ته وځم او بربنده ګرځو خدای لعنت لمون خدای غزیر او غضب لمون دعوتونه د دنیا نیکیو کې د دنیا نیکی او چې د دنیا نیک عملو کې ورجیم نسیو صدقې مورکه خو چې بچي د جنکو سره ګرځي او ته په خبره او تا ور خوشي کړي دي او لور د لکانو سره ګرځي او ته په خبره قسم په خدای کدا عمل له فائدہ ده څومره بربنډې ګرځي خلک لوپټې نشته سړو سره یو ځای ناست دي الکانو سره یو ځای نخرې مارکیټونو کې یو ځای ګرځېدل په پارکونو کې الکانو سره دوستانه وای فرند او ګرل فرند دا اسلام دی شریعت دی دا دین دی خدای د پاره مارونو لمه خپه شي په دین مې مړه خپه کېږي پتا خو او پدان په لونه نه کانه کې بناتو مدرسو کې داخله کې قرآن په ځکه دین په ځکه ما خوشاله کې په دې نیاز بینه ما جوړاو مارکیټونو ته مو باسا مانه یو سړی ته پوښتنه کوله ډېره په خوانه خبره ده چې دا جینکو د مدرسې خلک جوړې د څه فائدہ ده دا خوري روک دي خبرې دین بس ځکه عقیده بس ځکه قرآن بس ځکه علم بس ځکه شریعت بس ځکه احکامات به پیژني ګناهونه به پیژني ځان به ته صادق پرده به پیژني حیا به پیژني او مې حضرت ټول لړ جواب دی مې د جنکو د مدرسې غټه فائدہ ده چې زمون په لونو کې په خويندو کې د بیبي عائشه او د بیبي فاطمه نقش راشي یو جلک راشي دا مقصد نو دا خپل بچي الکان او خپل جینکه دیني مدرسو ته واسه علم به وکړي حیا کې به پاتې شي ورقه کې به پاتې شي دین بس دکی شریعت بس دکی د حضرت فاطمه او د حضرت عائشه صدیقه او فاطمه رضی الله تعالی عنها حقيقي وارثان به جوړ شي الله بدن خوشاله قبر تلاش لبر جمدی او چې بربند نه پاتې شي توبه واسه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته تانا بخدای دې تاسو خط تربیته کړو د بچو د لورو دا نن څو خوشاله خبره قسم دې کړه دې نه غټه خوشالي بلای ما خو تاسو ته وړای خو خدای په لاس کې دی الله کوي رزق الله سره عزت خدای سره جون خدای سره نو دا خدای پاک فضل او کرم دی حاجی صاحب سراب احمد
د پخوانه د علماء سره د نیکانو خلکو سره دعوت او تبلیغ سره او د دینی حلقو سره د مدرسو سره د پخوانه دی مینه ساتي د هغې په خدای دا فضل کړی چې په کور کې دننه ولا خدای پاک دا پردي بچي ولا خدای خپل بچي کړه دا خدای احسان نو څومره له خوشحالۍ خبره ده چې د په کور کې 10 ماشومان فارغېږي عالمانه جوړېږي او څه ناظر خوانان جوړېږي د ده لپاره هم دا د خوشحالۍ خبره ده او زمونږ دا خورکۍ مرحومې دپاره هم د خوشحالۍ خبره ده د هغې د زړه ارمان او غریبه لاړه د لږ عمر خاونده وه خو یو ښه صدقې جاریه ترې وروسته پاتې شو ما ورته ورته وي زه ناجوړه یم بیمار یم خبرې ملاله ډېرې نه دي ښې ناسته هم ډېره نه شم کولی بس صرف د دې باب مختصره ترجمه کوم هغه تحقیق نشم کولی ښه باب قول الله عز وجل وندع الموازين القسط ليوم القيامه امام بخاری صاحب رحمت الله علیه دا آیت راوړو دې کې دا مطلب دی چې الله پاک فرمایي چې موږ به د قیامت پر ورځ د انصاف تلي کېږو او په هغې به د انسان د عمل که نیک دی او که بد دی هغه تللی کېږي او بیا وایي چې اعمال د بني آدمو او د هغې خبرې به وزن کېږي او بیا د قسط معنا کوي چې مجاهد یو لوی عالم دی د هغه په حواله چې قسطاس عدل ته وایي په رومي ژبه کې او قسط مصدر د مقصد دی او مقصد عادل ته وایي او قاصد ظالم ته وایي دا فرق وکړو چې مزیدونه واخلې نو انصاف دی او که مجردونه واخلې نو بیا ظلم شو امام بخاری استاد دی احمد ابن اشکاب د هغه استاد محمد ابن فضیل د هغه استاد دی عمر ابن قعقاع عماره د هغه استاد دی ابو درعه د هغه استاد دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه قال ابو هریره وایي قال النبي صلی الله علیه وسلم حضور پاک فرمایلی دي کلمتان دو خبرې دي حبیبتان الی الرحمن رحمان ته خوښې دي د الله خوښې دي او خفیفتان علی اللسان په ژبه اسانې دي او ثقیلتان فی المیزان د قیامت په ورځ په تله کې درنې دي دوه خبرې کمې دي سبحان الله وبحمده یوه دا ده او سبحان الله العظیم بله دا شوه معنی څه شوه لازمي معنی کوم سبحان الله الله د هر عیب نه پاک دی خدای کې عیب نشته وبحمده او څومره ښکلي صفتونه چې دي ټول الله له ثابت دي حال کونه متلبسا بحمده یا احمده بحمده بیا وی سبحان الله سبحت الله سبحانا چې الله د هر عیب نه پاک دی العظیم الله ډېر لوی دی نو دا دوه خبرې دي دا الله ته خوښې دي نو چې دا خدای خوښې دي پکار دی چې مونږ یې ووایو که نه او په تله کې درنیم دي وزندارې دي په ژبه اسانې دي څه ګرانې نه دي نو مونږ ټولو له پکار چې دا الفاظ ووایو ښه یو ځل ټول ووایې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ټول ځان له دا مقرر کړئ چې شواروس کې یو 100 کرته یا 200 کرته دا موږ ټول وایو ښه انشاءالله بس مختصره ترجمه مې وکړه نو مې طاقت نشته دی او دې کې خو لوی باس دی خو هغه زه نشم کولی مختصره مې وکړله او ناسته به راله ډېره نه ده ښه دا ته تکلیفي بس تاسو ټولو ته دا حاجي سراب احمد صاحب ته ګلدي جان ګلدي ټولو ته د دوی خاندان چې څومره دی مبارکباد وایم الله یې درته مبارک او د کور کې څومره زنانه دي هغې ته مبارکباد وایم او د چا ماشومان چې پکې فارغې هغې ته مبارکباد وایم او تاسو ټولو ته دا ترغیب در کوم چې خپلو بچو کالکان دي که جینکې دي قرآن پرې زده کړئ ښه علم پرې وکړئ په هلکانو په جینکو په ډوډۍ یې مه یارېږئ خدای به ورکوي انشاءالله او لوڼو ته حیا وښایئ پرده ورته وښایئ او دې ته ده ورکړي خپلې لوڼې د آزاد ژوند نه او د بې پردګو نه محفوظ وساتي ماشاءالله ګوره حاجي صاحب یو بل کار هم شروع کړی دی چې کمې زنانه علم نشي کولی بوډاګانې بیا علم نشي کولی نو هر زیارت هغوی دلته هغه زنانو له یو مجلس مقرر کړي دی ورته د علم ضروري مسایل ښایي څه ټایم وي دا 3 بجې نو چې کوم علم کولی شي ښه کوم علم نشي کولی نو 3 بجې دی دلته د زنانو دپاره یو کلاس
هغه زنانه چې علم نشي کولی هغه مقرر کړی دی هغوی ته ضروري دیني مسایل ښایي ټوله ښه خبره ده حاجي صاحب مقصد دا دی که څوک علم کولی شي چې عالمان شي که څوک حفظ کولی شي چې حافظان شي که څوک په ناظره وي چې ناظره وکړي که څوک نشي کولی نو دیني مسلې خو زده کړي دې نه فایده والی د دې باغچې نه فایده والی او زما وروڼو تاسو ټولو ته زما دا وصیت دی هلکان هم آزاد ماحول ته مه پرېږدئ او جینکې هم په آزاد ماحول کې مه پرېږدئ سزا به درته میلاویږي او خدای غضب به در باندې راشي د حیا ژوند او د عزت او د پردې ژوند کې برکت دی قسم د بی بی فاطمه که تاسو د هغې حالت ته وکتل چې وفات کېده وصیت یې وکړ پخوا به دا زنانه دا ډولۍ به نه وي دا چې د کټ د پاسه دا ډولۍ مونږ ګوره زنانو د هغې وصیت وکړ وي زما په کفن د پاسه به په کټ لرګي کېدی او د هغې د پاسه به څادر واچوي چې زما کفن هم څوک ونه وي داسې حیا او قرآن شریف کې د پردې څومره ذکر دی بې پردګي څومره لویه ګناه ده نو دعا وکړئ چې خدای پاک د حاجي صاحب دې مدرسې له ترقي ورکړي خدای دا سلسله ولا قبوله کړي خدای دا ولا قبوله کړي کومې ماشومانې چې عالمانې شوې خدایه دې د علم خدمت نصیب کړي خدای ته د پردې او د حیا ژوند نصیب کړي الله د مستقبل ژوند دې د خوشحالو او د برکتونو کې او خدای خپل مور او پلار پې خوشحاله کړي حاجي صاحب ته دعا وکړئ چې دا مدرسه ولا خدای قبوله کړي خدای ته یې ولا قبوله کړي ته یې د ده دپاره او زموږ د هغه مړې خور دپاره د آخرت د ګټې ذریعه وګرځئ خدای هغې دپاره او دې دپاره خدای د آخرت د صدقه جاریه وګرځئ او هغې ته هم دعا کوي چې خدای وبخي خدای دې مغفرت نصیب کړي او خدای پاک دې په دغه بچو د مرګ نه پس باندې د هغې روح خوشحاله کړي او ټول بچي د حاجي صاحب نوسان ورسي او دا ټول بچي الله دې خوشحاله کړي او خدای دې په علم او د دنیا د دواړو برکات نصیب کړي کومه صدقه خیرات یې کړې دی خدای دې ولا قبول کړي کوم چې زموږ ستاسو مشران وفات شوي دي الله ته مغفرت نصیب کړي او چې کوم جمدي دي خدای روغ صحت یې نصیب کړي خدای ته زموږ بچي دینداره کړي صالحان یې کړي صحتمند یې لوی کړي الله د فتنو د دواړو جهانو نه په امن او امان کې وساتي د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي د دواړو جهانو د شرونو نه وساتي خدای زموږ د ملک حفاظت وکړي د دین حفاظت وکړي خدای چې څوک د دین خدمت په کم ګون کې کوي په کم ځای کې کوي خدای ته ورسره مدد وکړي خدای ته زموږ د عمل د قرآن او د سنت په رڼا باندې عبادت کړي یا الله د حاجي صاحب په کور کې د دین جاري وساتي مدرسه جاري وساتي کومې ماشومانې چې ناظره خوانانې شي خدای عالمانې کړي چې کومې عالمانې شي خدای د علم برکات یې نصیب کړي د دین برکات یې نصیب کړي خدای د مالی مشکلاتو نه دوی موږ ټول په امن کې وساتي چې څوک پریشان حال دي خدای پریشانۍ په خوشحالو باندې بدل کړي چاته څه مشکلات دي مشکلات یې په خوشحالو بدل کړي د چا بچي نه خدایه بچی والا ورکړي د چا نارینه اولاد دی الله نارینه اولاد والا ورکړي د کور کې د چا مریضان دي خدای روغ صحتونه والا ورکړي خدای ته زموږ د دنیا او د آخر ګټې نصیب کړي الله ګناهونه معاف کړي خدای زموږ او د بچو دین ته هلکانو جنکو دین ته توجه پیدا کړي خدای موږ دینداره کړي موږ صالحان کړي موږ ګزارم کړي د نفلونو توفیق راکړي خدای د هر قسمه غمونو فتنو آفتونو په امن او امان کې وساتي او د دې مدرسې کې څومره استادان دي هلکان دي سړي دي که ښځې دي خدای په علومو کې برکات واچوي او دنیا او دین کې برکات واچوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین